कहा पास दरवील आप तशरीफ ले आए तरफ तशरीफ रहो अरबे कि मैं तफद्दलू मेहरबानी को ने दिनों शेर बेखोरे और पुख्तानों को जस्ट की ना आराम से अब बाद खदाल की चोई पकड़ के रखा ना वही पकड़ तो नाथियों लगाओ चराते ये गाने तमाम सुनने उधर में बड़ा पड़ा गाने वाला तो अनारम से उस्ताद जो सभी मुझे बोट को मोरे ना जोड़ा पुख्तुनु लक़बाइल में नालो मेरे अला उस्ताद से बना पे गरवा बैबरी भले दम तले जो दम देवाएगा ना दम दो ये अला उस्ताद से बला पे गरवा अबैबरी नमोर के अबैवे और दो तिलावत पे बला और वेना पे गरोल खलक ठीक है ना उखिया नारी हमेशा अल्फाज अदब और एहतराम इस्तेमाल अरब की बिलतदूना या बलफजा या बा फला लकमार का बादाम गुल प्लारो या बा फला या बा सफ़ा या उम्मा सफ़ा और ज़म्मिलूनी और मामा ने कंबल वाचा मुझे डांप ले मामा ने कंबल वाचे पट में دا صيغه جمع دا با احترام لفظ دې څه چاته وای فزملوه عريب كمل واچولو يعني مبارك بمني خديجة الكبرى ناول خو عربي دو دغو حتى ذهبان الراء شاكر داير اطلاع يعني يحوال الارض وقتن کی گرم شو ساس وزد شو ساس پہ اصطلاح فقال خدیجة اس خدیجی بی بی تعلوی واخبرها الخبر او قصه ورطتور اوکڑا ورطداوی لقد خشیت على نفسی ما سر خیارا شو پخپل ذات اند تکلیف دا حلاک فقالت خديجة بلوي قربان كلا والله لا قسم بخره فوامنا ما يخفيك الله عملا تا حركة رسوا كين خدای پاک تابان بتکلیف نوالي انك لتصل الرحم ترشت داران وصرصل رحمك وتصل تحمل القلب او بوجل سري پسر وشته يعني ناقص پا سرطين داد اور تکسب المعدوم اور کسب پیدا کے آقا تلیل رچال فردا کسب طاقت میں بود دا بوجل پسر اچھتے ناکس پلر کسب پیدا کے معدوم و معدم فقیر توری تکسب المعدم فقیر سڑی بے کس پلر کسب پیدا کے والتقر زیف اور مل مستیا کے قرام المسيا وي او قرى جمع قريل كل توي او قرى شاة وي ما لهم مقامات يوزل يوقصد من لتنزم مقامه جواب خبر ذيلي جوزر وعليه الشوزر وحرمة الشيخ الذي استلقرا واسطة المحجوج في أم القرى ما عندنا لتارك نزارة سوى المنافع في المنافع والزوار وكيف يخري من نفع عنه الكرى توبر عظمه لما انبر فقرام له قرى كلي قرام المستيع نوي تخرج ذي ملمنا من المسيا كده لي اخلاق حميده دي طول دنيا کې مسلم دي طبعا
دم علم احترام کو وتعين على نوائب الحق تمداد کے پا حوادثات و حقو کے اگا حوادث اسمانی چی دا حق دا طرفی او اگا حوادث چی پا اختیار دا عبد کنی پا چا کور پوری چا بان زلزل راشی چا کرمڑیوشی دیتا نوائب الحق وی اگا حوادث چی دا حق دا طرفی اگا حوادث چی دا انسان پا کی اختیار او دخل نی تاریخ امداد کے یو غیو سلی پا خلا جواری کی ورس تباہ کی شراب کی ارس خراب کی پودری کی ارس خراب کی ایتا نوائب الحق نوائے نوائب الحق اسمانی آفتونا حضور پاک ہوئی یارا شاپا ماہ دادا سنا یارا دادا وقت کیفیت بیانی چې مالا دمرا زور راکه چې ما سره یاره شو د مرخ بل نو صیغه د ماضي استعمال کړی د مضارع نه او څوک چې دلته خشیت په معنا د مضارع کوي نو د آینده تکالیف نه زه یریږم تحمل د رسالت او ادا د پیغام د خدای دا خو ګران کار دی په دې لار کې خو ډېر تکلیفونه راځي نو هغه د تسلی دپاره قربان د داسې ښکلي صفتونو او خویونو مالک ته خدای تکلیف نه رسوي دو خبرو ته خیال لرم بعضې انګریزان خو مردار دي یهودیان چې حضور مبارک ته په ابتدا د نبوت کې شک و په خپل نبوت کې ځکه وایي ما سره یاره شه په خپل ذات هغې کتابونه ګوري په لندن کې یو ځای جوړ کړی بهر د ښار هغې ته نور څوک نه پرېږدي معنی کې عربي تعلیم کوي دا کتابونه د احادیثو د فقه د مذهبونو ګوري چې چا باندې په کوم ځای کې زړه پیدا کړي نو دغه علوم تاغي استشراق وایي او دغه ملا تاغي مستشرق وایي جامع د عربو ورغواړو اور څه کړي داسې د احادیثو کتابونه شته مخطوطات چې دلته مسلمانانو سره نشته هغوی پیدا کړي دي د خپل استعماري اغراضو لپاره او د خپل تجسس جواسیسۍ لپاره نو هغه وایي نو د دې جواب دا دی چې حضور مبارک یره په علامه د یقین وي یو څیز سړي ته یقینا حاصل شي نو تکلیف محسوسوي او یاره دا صیغه د ماضي ده ما سره د هغې وضع یاره شوه چې ما له دومره زور راکړه چې ما یې مړ نه شم دا یاره پې خدای ولې اچوله یو خو پیغمبران د عالم غیب نه دي د هر څه نه مخکې نه خو نه دي خبر چې ملایکې ورته څه ووایي یا وحی راشي نو هغې ته خبر شي خو دا طبعي څیز دی ابراهیم علیه السلام چې مېلمنو ته ډوډۍ کېښوده فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط يا پیرانه نو خبر چې دا څوک دی په نسته قرآن موسی علیه السلام ته وایي والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا او ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون من نکړي ځکه مارنه طبیعه او تخپل نو دا څه په خدای راوړي دا یو تقاضا ده بشریت ته او د عبدیت بشر و عبادو دا طبعی امور دی ما سره یاره شوه چې دومره زور یې راکړه چې زه مړ نه شم لکه ابراهیم علیه السلام پیغمبر منی که نه خوف پرې راغی
او موسی علیہ السلام پیغمبر منع کنه خوف کرا بیم پر دخلی و عجیب رازی دا بناوٹی جعلی سڑی و دا حقیقی دا فرقی چې بناوٹی سڑی باندې یارا و داغن راز دکا بخفله کئی او حقیقی سڑی باندې دا حقیقی و واقع پیخش یو سڑی رامن لکی کمیسی اسلی دلو اقبالی تیزی پینسی وشلی دی او المار او بل سڑی ایسی بناوٹی جوڑ کی بناوٹی و حقیقی کی بفرق یو سڑی پرشتی آزوی مرشی و دا شیاغ جرا یو شانتی یو سڑی ڈراما کی جاڑی اغا بل شانتی گل دا نفع گل پکاغذ جوڑ شوی پشان دا حقیقی گل خون جلوی دیکھ یو شیر دے کدام یاد کما دا کلستار نورے دل وإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن تباكى إذا اشتبكت دموع في خدود شجال جوڑ کی اوخ کی پمخ کی لار جوڑ کی دمروخ فلو بیدی چی مخید اللہ زخمی کو لار فکر جوڑ شوی إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن تباكى دے پتو لگی چې دا سړی پرشتیا جاړي که متباکی دی باکی حقیقی جرا کون کی متباکی نچه اوخ کی پاپا بناوٹی جرا کی پلا باوخ کو لگلاری منوڑی دی دا یرح علامه دا یقین دا سیوشی نیلی دلی نواقعی غیری دا پکی رازم دی چې خدای دا یاره سبب د شهرت ګرځي ځکه خدیجې بیبي سره فکر شو خدیجې بیبي د تره زوی بوتلی دی امر د حضور خدای څرګند نو کله بعضې واقعات سبب د تشهیر ګرځو خدای پاک خدیجې بیبي سره فکر شو برکت یې بوځي ورخور تسوي دا برسوي بنا تليرا دوالا وإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن تباكى لعاشقان ناسي علامة بسر رنگ زرد و احسرد و چشمتا مجھے دی ورفی پکپلا آجا خدیجہ بی بی والا ورکو خدیجی بی بی نا حضور تسلی نه غسته هغه خپل اظهار د همدردۍ کوي د یو عالم زوی مړ شي لارې وی مړ ته قربان د خدای طرفه مقرره ده ولدا د هغه یقین نه دی ته خدای به داسې فیصله کړی صرف د خدای د طرفه مرګ حق دی ولدا هغه په دې کې شک دی دا د خپل همدردۍ اظهار نو خدیجه بی بی دا چې سوی دا د خپل همدردۍ اظهار کی د سید الکائنات سره دا څنګه چې حضور د دې تسلی ته محتاج دی الکه دا چې الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه دې تعالی رسیدلو چې سيد الكائنات خديجة بتوي خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما عجزك الله أبدا دريو خبر من الطويل په آخر کې اول دا خشیت په خدای ونه راوست سيد الكائنات وافضل الرسل د په نبوت کې څه شک او څه اظهار د خشیت کوي دویم دا چې دې کې حکمت او راز سو دریم دا چې خدیجه بیبي ورته ولې وایي کلا والله لا یخزیک الله ابدا دا اول خبر جواب دا چې خشیت د امور طبيعیه نه ده او دا منافی د نبوت سره نه ده
सय्यदुल कायनात इंसान व बशर व आबद यो नासा पा वाक़या के बगैर दमह के तमहीद न पचड़ी न तराश पतोर प्यार की यो नूरानी चेहरा और दरी जलद दसर दात मामलों की नदा हुई और तबी से ना पनूर अंबियों के नाम उमरानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम न मलैकी राले द मिलमनों पर शिकर नदा हुई ने खौफ को मूत अलैहिस्सलाम लराले अगीन खौफ को मूसा अलैहिस्सलाम खुदे सर खबरी कई और खुदे वर्तवी दा लख्तबे मुर्गा मियारा प्यारा कने खुदे वर्सरा ले खुदे सर खबरी की और दख्दे पर हुक्म लख्ता वर्दोला या मूसा ला तखफ इन्नी ला यखाफ लदय المرسلون नदा खौफ दा अंबियाओ किराम सरा ना मुनाफिद नबुवत दा गईना दे न सय्यदुल कायनात बांध के खशियत राई दा द जिन्स ता उमूर तबईयो न दी लका हुजूर गाह मुबारक शीक शिवेरे मुख मुबारक खूब शिवेरे सरे जख्मी शिवेरे लुगा पिरागले दा तंद पिरागले दा खूब पिरागले दा तब पिरागले दा सरखुगी पिरागले दा उमूर तबईयो दे इंसानों दा चिसो कोई नूर दीन तपोसो के ची नूर वही सता को नूर हवा रहा तो वही न हुजूर मुबारक हवा नो आप इंसानो नुमे मोहम्मद दे द प्लार नुमे अब्दुल्ला दे द मोर नुमे आमिना दे मखके पैदाशे नो बे पैदाश रकोटो जलमेशो लवेशो वफात नूर सता या अव्वल मा खलक अल्लाह नूर इदा हदीस दरोग दे मौजू हदीस सईदा दे अव्वल मा खलक अल्लाह कलम अवल खुदा सब पैदा करो कलम पैदा कर दा सही हदीस नदा फर्जियात न खशियत खौफ लोगा तंदा दा उमूर बशरियरी और पैगम्बरान बशरी इंसानानी बंदगानी नो आवारिस पे राजी द तकलीफ द परेशाने द सहर पेशे हो सहर द वजन बिबियान तनिस देखे दे न शो और खबरम नो चिदा से शेर नबे और बिबियान न तड़ले शो नूर पर तबलीग के पर जिहाद के पवास के पमूज के असर नो द बिबियान ने तड़लो वत जमे दगा शिव मुतासिर नबेद बमलैकी राले या विस्दा बुखारी के नलाश या वे सरता उधरे दो बले अखपोता आद अखपो वाला सरता इमा वजल रजल पद से चले हाल मदबूब उन सेहर पेशे वेरे वे चापे कड़े फ्लान क्यों यानो ये पस के कड़े ना ठोल आले हुए न बेरा चार बेदाशो पर बिल बीबीता वे चमा तज़खदे पाकर सो कौन बिबियान और मशवरा करे कि दशातों ने पस चल के मना कहो या वे ताता बनिजदी तब और दखले न खुदे बुए जी दकीको और द हुजूर दखले बुई दे सख बदिश मां बताता हूँ माहुशात के लिए ना बुखारी की बलवा न बे रोज मुस्तकिल सूरत रहा है या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहल्लत ऐमानिकुम फलम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहुल्लाहु अलैहि अरफ़ बादहु वअरज़ बाद क़ाल मन अम्बाक हाज़ा क़ाल नब्बानी अल अलीमुल ख़बीर खुदा राता हुआ आयशा बीबी बाने क़िस्सा फ़क़रा ला तपतनो चिरस्तो पाते शवेल चवीली दचे यौम अशवाह मुनक़ती नो इंसानान बशरी अंबिया किराम काफिरान पख्पल ज़ेन के बशरियत और नबूवत मुखालिफ गणी मुतारिज़ैन शेर देखो बशर दिन नबी सिंह माले हादल रसूल याकुल ताम व यमशी फिल अस्वाक़ हालुआ बशरुन यहदूनना
فكفروا وتولوا واستغنى الله. بشر بزم هدایت لرازي ولو كان في ملائكة نزلنا عليهم ملائكة من السماء ولو جعلناه ملكا لجعلناه ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نو کافرانو نبوت او بشریت منافی گانا چه بشر خودین و نبی سنگا شو، او دا جاہلان بشریت و نبویت منافی چه نبی خودین و بشر سنگا دے دوارا دے جہانت خوری نا پیغمبر بشر می نبی می. خدای دا ہدایت دا انسانان دا پارا انسانان دا لے گی. نو حضور مبارک باندې خشیت راغلی دا د امور طبیعیونه دی، انبیاء کرام باندې دا راځي. نو دا منافی د نبوت سره نه دی، بلکې دا دلیل د معرفت او د علم چې سړي په یو څیز یقین راشي نو یریږي ته چې یقین ته چې ناست څیز ووینې ناست او دا د یقین نه هغه چې غوایې دی یریږي به نه نیغ باور دی او چې دا د یقین نه هغه چې زمری دی نو بیا به راپېږي نه باور دی. اوس که د واقع سره مطابق وي که نه نو دا علم بشي دا سړی متاثره کوي یا ځوان. نو سید الکائنات افضل الرسل دی او سید الانبیاء دی خو بشر دی، بشر دا پاره خدای بشر رانیږي. دیمه دا ده چې حکمت پکې دا دی خدای پاک خپېږي. خو موږ د استادانو نه اورېدلی دی چې خدای دا خشیت ذریعه د نشر اشاعت د نبوت وګرځوله. که دا امور طبیعیه نه وي راغلې خدیجه به څنګه بیا هغې ته حل وي او ورقه ته به یې څنګه حل وي او ورقه له یې بوتله ورقه خبره مشهوره کړه او خدیجه یې مشهوره کړه. نو د خشیت کې دا حکمتونه چې دا ذریعه د نشر اشاعت د نبوت د سید الکائنات خدای پاک وګرځوله. دریم دا چې خدیجه بیبي ورته وایي دا د خپل همدردۍ اظهار دی، داسې نه چې حضور مبارک ته دا تسلي ورکوي محتاجه نه دی په دې خبرو کې چاته دا اظهار د همدردۍ دی. لکه ما ورته ویل که لوی عالم زوی مړ شي ته ورته قربان دا کېږي نو قربان صبر د خدای حکم دی ولې هغه په دې نه دی خبر څه خدا خپل همدردي څرګندوي. نو خدیجه بیبي خپل همدردي څرګندوي کلا والله لا یخزیک الله ابدا تا به قطعا خدای رسوا نه کړي. یعنې داسې تکلیف به در باندې رانولي چې ته دې پکې رسوا شي تاکہ خدا مبارک صفتونه دي ته صله رحمي کې او بوجل سړی په سر اوچته او فقیر به کسب لا کسب پیدا کې او ملمنو له ملمستیا کې او په حوادثات او حقو کې ته امدادونه کې. نو دا صفات چې چا کیا د خدای په نس محبوب وي او خپل محبوب باندې داسې تکلیف نه راولي چې باعث د شرم او د رسوایۍ. زه دې ورقه له بوځم حضور ورته دا نه دی ویلي چې ما بوځه دا نوی سبق دی ښه دا خپله د همدردۍ د جنس نه دا یو قولي همدردي شوه دا اوس عملي همدردي کوي. لکه سړی چې ناجوړه شوي راځه زه د ډاکټر له بوځم که هغه ویلي که نه ویلي او وایي نظم وایي دا خیر دی زه دې بوځم. نو چونکې دا یو ناشنا امر نو دی عالم د پخوانو وحی او کتابونو له بوتلل غواړي. ورقه بن نوفل خدیجه الکبرى د تره زوی دی. فانطلقت به خدیجه بوت خدیجه بی خدیجه مشرم او همدردم د خاوند دی حتی اتت به ورقه بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى بویت ورقه ابن اسد عبد العزى ابن عم خدیجه د خدیجه الکبرى د تره زوی ولی بوزی وکان امران تنصر فی الجاہلیہ وکدی نصرانی شیو پا جاہلیت کی وکان یکتب الكتاب العبرانی
دب عبرانی کتاب لکی یعنی انجیل فیکتب من انجیل بالعبرانیت ما شاء الله یکتب د انجیل نمے پہ عبرانی کے چسلی کل غبے ارسل د حاشیہ کے بالعربیت دے اور بالعد حاشین الصاولارہ ذکر عبرانی لکل دلتا عرب و تصفی دلرلہ یعنی د انجیل عبرانی نمے عربی کی لکل کو انجیل خو پہ عبرانی کیوں نو دا غین بے پائے دا کی عربی کی لکل کول نو عالمو دا پخوانو کتابونو نسائے دا یو دو نفر او یو دیو او یو سعید بن زید بن عمرو نفیر پلار زید بن سعید دا دوار تلی شام تا دا نصرانی شوی دی او غیز پا ملت ابراہیمی اللہ سنے خدای توچت کوئی سیب خدای زپا ملت ابراہیمی اراغ بیت اللہ شریف سر بولانو او خلق بید بوتانو دا عبادت تمنا کول او موعودی سی بچامڑے کولی دبوی زبے کو نو تقریبا 200 موعودی دا قتل نبچ کردی تربیت بے دکو چی بے بلویو شمول پلاتا بے کوسے بوزے نو بوزے او کواد کولی وانے زید وادی انتظام در لکو دا حضور مبارک دا ظهور دا نبوت نمخ کے وفات شوید او زوی دا عشرہ مبشرہ ند او دی عیسائی شو دا زرو کتابون ماہر دا عبرانی و دا عربی ناغلے بہت ورقا دا خدیجة الکبرى ترزوی دی سنمیو ورقا ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزى او خدیجة بنت خویلد ابن اسد ابن عبدالعزى نو خویلد او نوفل وانا ترزامون دی واسد راغم نکدی راغم نکدی عبدالعزیز شریک نکدی دا خدیجی بی بی دا ترزویو اغلی بود وری پچرت پا حدیث کی نیر اغلی چه حضور ورطوی معبوزا نا غفل عملی هم دربی زائرول غواری وکان شیخ کبیرا دی بودا سڑیو قد عمی دا وقتیرون شیو بودا فقال لو خدیجہ ورطوی یبن عم یا ترزویا اسمع من ابن اخیکا دا دیر وارق خبر دی وورا حضور مبارک تر وارد دو وجنوی یو خدا چی دا نصب پہ اعتبار دا سید الکائنات پلار دا ترزوی کی دا تربور نو دی پا دا حیثیت دا ورق وارکی ذکر عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قسید عدید عبدالعزى برکرس دی ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزى ابن قسید عبد مناف و عبدالعزى دا دوار رونه دی دا عبدالعزى زوی اسد دی دا اسد دی نوفل دی سلورم دی که ورقه او دیف عبد مناف زوی حاشم دی دا حاشم زوی عبدالمطلب دی دا عبدالمطلب زوی عبداللہ دی نا عبداللہ برابر رازی پا درجہ کی دا ورقه سارا نا دا ورقه تربور دی نو دا غزوی دا دب وارکی گی نزکا ورطا ابن اخی کوئی دویم دا عرب واسی محاورم دا طول جہان کی دارا چی کشر تا خلق رواروی روار سوینه روار دی دوه نو حضور مبارک کشر دی او دی بودا سڑو مشرو دمرا بودا شو چستر گرن دی فقال له ورق سید الکائنات توی یبن اخی ماذا ترا روارت سوینه نو آخو داتی نوی چی ماذا رایتا تاسلی دلیو نوی دا سیرات اووی لکه چه اس ورطا پستر گوره استحضار دا حالت ماضی ده ماذا ترا تسوینه دا سنوی تاسلی دلیو
تسی ویني داسې راته په ګرځې وویله که چې وینم یې. فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واره سید الکائنات ټوله قصه وکړه چې څه دې لیدلي. فقال له ورقه ورته وایي هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، دا تا ته چې څوک راغلی دا هغه ناموس دی چې په موسی علیه السلام هم نازل و. ناموس معنا آتی بالخیر، خیر را رسونکی، ضد جاسوس دی. جاسوس معنا آتی بالشر او ناموس معنا آتی بالخیر. او عربی کې نوامیس فرامین الهیه ورته وایي او نوامیس موجوده په عرف کې دا ماشو میگو ډمبرانو او دې ته وایي. او عربی کې دا مچردانی سي دې ته ناموسیه وایي ځکه د سړي نه دا نوامیس بندی ماشي میږي او دغه مچې ډمبر مچردانی پیژنې که دا خلک چې ودي په ځان یې اچولي جال شه. دا کناړه بنگال کې به ووینه، بنگال کې ماشي ډېر زیات دي نو بغیر مچردانه څوک نشي سملاستی. دلته خو بعضې علاقو کې ماشي لکه ټانک کې ډېر زیات دي، ډېر اسم الخان کې او سند علاقو کې دلته هم شته خو سند ته او دغې طرف ته ډېر زیات دي. داسې اوږده ماشي چې سړي وشي نو لکه د مچۍ په شان غوټه جوړ او ټانک ته خدای چې کوم ځای اوبه ډېرې څښئ او ډېرې دا مردارې اوبه نو هلته ماشي ډېرې نو دې ته ناموسیه وایي مچرداني، نوامیس ماشي میږي او ډمبران او مچۍ. مچۍ پېژنې کوم بسه په موسی علیه السلام خدای نازله کړه. اوس سوال دا چې دی خو عیسائی دي نو پکار دا چې عیسی علیه السلام یې ذکر کړی وی نو ذکر یې د موسی علیه السلام وکړه. نو علما وایي شاید چې راز پکې دا دی چې موسی علیه السلام زیات مشهور و د عیسی علیه السلام په نسبت او بیا خصوصا په مدینه منوره او مکه کې ځکه یهودیانو دلته عیسایان نو خاص. دویم دا ده چې دوی د عیسایت دا متمم ده دین د مسیح د موسی علیه السلام ګڼي. دا صفر تکوین دی، دا صفر خروج دی، صفر حصې ته وایي. ما سره عربی کې بیبل ستا ما مدرسې ته ورکړی کامو کته چلته ټول دوی ورته الکتاب المقدس وایي. انجیل معنا مبارک. نو خپل عیسایان د خپل دین ته متمم د دین او د شریعت د موسی علیه السلام وایي. موسی علیه السلام حصې ته صفر قدیم وایي او د خپل حصې ته صفر جدید وایي. دا موجوده بیبل چاپته دی کې اتلس حصې دي نو څه پکې هغه تورات یې پکې راوستې څه څلور واړه انجیله، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مرقس او انجیل شمعون او بیا څه د پیغمبرانو خطونه دي د هغې په اصطلاح کې فلان کې پیغمبر دی قوم ته دا لیکلي فلان کې دا لیکلي نو مکاتیب او کتب خطوط او مکاتیب او څلور واړه انجیله او 15 اسفاره چې دا راجمع کې نه دی ته دوی بیبل وایي. بیبل معنا مقدس. نو ځکه عیسایان موسی علیه السلام مني، یهودیان عیسی علیه السلام نه مني. یهودیان د دواړو پیغمبرانو انکار کوي، د عیسی علیه السلام نه زمونږ د خپل پیغمبر نه، او عیسایان د یو پیغمبر نه انکار کوي زمونږ د پیغمبر موسی علیه السلام مني. عیسی علیه السلام بعثت هم بني اسرائیلو کې شوی. نو ځکه ورته موسی علیه السلام یادوي چې هغه مشهور مو او د خپل دین تابع او متمم د هغوی د دین ګڼي.
یا لیتنی فیها جزا، کاش چې هغه زمانہ کې زه ځوان مې. جزا مانا قوي. جزا هغه وختوي چې د 5 کالو بس خکلا کا پخښ. جزا مانا ځوان قوي. کاش چې فيها کوم زمانه تراجه دي، زمانه د ظهور د نبوت تورسته به تفسیر کوي. کاش چې هغه زمانہ کې زه نوجوان وې، قوي وې. مقامات مېله دې کنه مقدمه کې راغله د ویل لم در ځوان او شاوت ولیا. کاش چې په هغه زمانہ کې زه نوجوان وې، قوي وې. به استدراک کوي یا لیتنی اکون حیا، کاش چې هغه زمانہ کې زه جمدې وې. ځکه بوډا نه پس ځوان کېدل دا بظاهر بعیده ده، او جن کې اوږدوالی دا ممکنه ده. دی خو جمدې دی که نه، وی کاش چې هغه زمانه کې جمدې وي. دوباره خو ظلمي کېدی نشي سړی، خو که جن خدای ډېر راکړو نو خو وایي جن کې طول او استمرار راځي، او بوډا دی بیا ځوان شي، دا پکې نه راځي په حسب د عرف سره. خدای خو هر څه کولی شي، خدای خو مړ هم جمدې کولی شي. یا لیتنی کم دی یا لیتنی فیها جزا، کاش چې په هغه زمانه کې زه قوي وي نوجوان. بیا وی یا لیتنی اکون حیا، کاش چې هغه زمانه کې زه جمدې وي. نو دا دویمه لیته استدراک کوي د اول. کم وخت اذ یخرجک قومک، تا به د خپل قوم د دې وطن نه وباسي. هغه زمانہ کې زه نوجوان وم چې ما ستا امداد کړی. نو حضور مبارک ورته وایي او مخرجیهم، دوی به ما وباسي څه. نو حمزه د استفهام تقاضا د صدارت کوي، او واو تقاضا د عطف کې درمیان د کلام. نو دلته تقدیر ایعادونني ومخرجیهم، دوی به ما سره دشمني کوي تر دې پورې چې ما به وباسي. او مخرجیهم ایعادونني ومخرجیهم، ایقاتلونني ومخرجیهم، مناسب لفظ به وباسي. دوی به ما سره دشمني کوي، جنگ به کوي، او ما به وباسي د وطن نه. یعنی بظاهر خو زه دوی ته څه نه وایم، نو ولې به ما وباسي؟ قال نعم، ویاو تا به وباسي. لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، راتلل نه دي کړي یو سړي په مثل دا خبرو چې تا پې راتلل کړي، مګر هغه سره دشمني کېدی شي. ځکه ته به د قوم د بت پرستۍ منع کې، د قوم د رواجونو به اصلاح کې. نو خلق خو د خپل زوړ سیس سره مانوسي، نو هغه سړي سره دشمني کوي چې څوک یې د غلطو خبرو نه منع کوي. دا دې مونږ د پلار نیکه د دین نه وباسي، پس قاق په اجماع شوې ده. هلکه چا په اجماع کړې ده؟ په باجوړ کې یو کلی دی، هغه حمامانو په اجماع کړې ده. اجماع هم نه پېژني چې اجماع وایي ته. نو که منع کې لرګي در پسې راغلی، او د جاهلانو پیرانو نمونه یاد کړي چې بس واقع پلان کېږي. نو وایي ستا په شان چې څوک داسې خبرې کوي لکه ته چې به کوې، نو هغه سره خلک دشمني کوي. نو چې دشمني در سره کوي، نو د دشمنۍ انجام خو دا دی چې یا به دې وجني یا به دې جلا وطن کوي. نو وجلې خو دې نشي، ځکه ستا نبوت خدای وعده کړې ده، ته به دین نه سې. نو بس وباسي به دې. و مخرجیهم یعنی ایعادونني و مخرجیهم، دوی به ما سره دشمني کوي، او ما به وباسي. وی او چې څوک ستا په شان خبرې کوي او دین نه وړي، نو خلک ورسره دشمني کوي. خلک د پلار نیکه رواج سره مانوسي، نو د هغې خلاف ورته خبره کول بس تیار جنګ دی. کنې که عقل نه کار والی چې څه کوی هلکه داسې،
خدا عقل ما توی عقل هدایت نشي کولای ځکه دې د رسم و رواج نه متاثر وي. لوی شیخ به ځان ته به لوی مولا وي، خو کلي کې چې څه رواج دی بس هغې پسې به روان. د اصلاح فکر به نه کوي، هغې له به حیلې راوباسي. نو دا به وَيُدْرِكْنِي يَوْمُكَ کرالان کمانا ورځې د ظهور ستا، یعنی هغه ورځ چې ستا د نبوت چرچی وي. نو انصرک نصرا مؤزرا، زه به ستا امداد کوم مضبوط امداد، زه به ستا شاته ولاړ. ثم لم ينشب ورقة وان توفي وفتر الوحي، بیا څه موده نه وه تېره شوې چې ورقه وفات شو، وحی ودرېده. یعنی دغه اخیري خبرې وې د ورقه ابن نوفل او ابتدا د امر د نبوت و بیا وفات شو ده او وحی بند شوه. شپږ میاشتې بنده وه، کال بنده وه، 3 کاله بنده وه، مختلف اقوال. ته خیال لرئ دا ورقه مسلمان دی که نه دی؟ مسلمان مړه دی که نه؟ دویمه یو اعتراض دی د کافرانو مستشرقینو. دا ته ذکر کوم چې علی بصیرة من الامر یې که څوک درته ووایي چې جواب درځي. دریم مسله له فطرت د وحی د وحی ولې ودرېده؟ نو دې درې واړو خبرو ته خیال کړه. اوله خبره ورقه ابن نوفل مسلمان دی که نه دی؟ نو اول قول دا چې دی مسلمان دی او مسلمان د دې امت دی، ځکه چې حضور مبارک د نبوت اقرار وکړ او د حضور د حمایت او د نصرت اظهار وکړ. نو چې اقرار د نبوت د مصطفی راغی او اظهار د امداد او د همدردۍ راغی، که زه کاش داسې جمدې وي او کاش چې داسې وي، خو مسلمان هم دې ته وایي چې نبي ته نبي وایي، د هغه د محبت او د امداد اعلان وکړي. څوک وایي نه دا خو د معرفت درجه ده. ایمان وایي ایمان جاننے کے بعد ماننے کا نام ہے، د پیجندو نه پس د منلو نوم دی. نو دا خو د پیجندو بیان وکړه چې ته پیغمبر یې، خو منل د منلو څه ذکر نه دی راغلی. نو د ده حکم د مسلمانانو د پخوانو اهل کتاب شو. اهل کتاب پخوانی چې سید الکائنات صفتونه خپلو کتابونو کې اورېدلي او دا به یې ویل که رستي پیغمبر راغی نو موږ به په ایمان راوړو. لوی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين او يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نو دا معرفت درجه ده پیجندو. تش معرفت ته ایمان نه وای، ایمان نوم د تسلیم او د انقیاد قلبی دی. جاننے کے بعد ماننے کا نام ہے، د پیجندو لپس د منلو نوم دی چې زه دې منم. نو دا صرف د معرفت اظهار شو. آمنتو بکی خونه وی او یا وی والله انک لرسول الله حقا و آمنتو بکا.
قول پکشته چې نه پخوانو د اهل کتاب حکم یعنی کافر مرده العیاذ بالله. خچړم به قول لاوالو زکات بظاهر خو د ایمان وای او مؤمن دی نو به دی اول مؤمن شو فی هذه الامه او حال دا چې ټول مسلمانان په اجماع سره وای چې اول مؤمن په دې امت کې ابو بکر صدیق ته. نو څوک دته اول مؤمن په نفس ایمان کې وای ابو بکر صدیق ته اول مؤمن پس ته بعثت رسول الله نه یعنی هغه چې انذار او تبلیغ شروع کړو هغه کې اول هغه دی یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. دین مخکې خو هغه څه بیان نه شروع کړی نه تبلیغ شروع کړی نه دعوت کړی د خلقو ته د خپل نبوت. ورقه مسلمان دے قبل الدعوت اور ابو بکر صدیق مسلمان دے بعد الدعوت. نو اول المؤمن من هذه الامه ابو بکر صدیق او دے مومن دے پخپلا او ایمان پدې چې او حدیث بل راشي چا دا ورقه تاسو کو د حضور پاک نه په مولد پښنو جامو یا سپینی جامې نو سپینی جامع او شنی علامه د جنتی دي. نو دی مومن دی او مومن د اهل کتابو چې نبی کریم ویني او هغه پیژني. دیمه یو خبره ده چې انګریزانه وایي ادمه په خپل د خپل د جارسلې دی خانکی نه اوریدل په خوا افغانستان کې د روس تسلط او به په اخري دور کې د ځارشه نو د طبيو کالجونو کې ټول استاد بیا کپ دغه د کوریا او یا به هندو یا به روسو یا به امریکانو او د دې نه به خلک دا چې کوم دلته نه لیکنه نمبر یې کمی د میډیکل کالج داخلو دوه لپاره په افغانستان ته تل د دې د سرپوشانو کمیونستو په تسخط ولی خان دی او د بلور خان دی او د دوی دغه دام د روس دغه دی که ګماشتګان چمچیر اوس الحمدلله د علماو د ختمنی د دوی نه مني د اسلام د حکومت دا اثر دی الحمدلله خدای دې حفاظت وکړي. یو الکو زمون د 400 د خان زوی مال چا دعوت کړو 400 لوی علاقه یو خان شاندار هغه پکيو هغه دلته کالج کې سبق وي راغله ما ورته تاسو تسخی نو داسې خبیثان د روسیان وی زمونږ استاد مونږ ته وی دیم خراب کړو ډېر چې چالته سبق ویلو په زمانه د کمیونستو کې ما خراب شوي وی مونږ ته استاد وایي چې دا قرآن شریف چې دی دا نبی کریم نه دی جوړ کړی دا ورقه ابن نوفل جوړ کړی دا نمونه یاد کړو ما ورته ګوله ته ورقه پیژنې وینا نو زناورو دا ورقه حال ګوره چې کله وفات او چې هغه جوړو نه هغه د خپل نبوت دعوه ولې نه کوله چې زه پیغمبر یم بل سړي د پاره د پیغمبر دعوه او هغه اقرا بسم ربک الذی هغه جوړ کړه دې په قرآن ولا چا جوړ چې چا ورقه تاریخ نه نه خبر چې کله وفات شو څوک نه داسې خبر دا د حضور زمانه کې با لسان الذي يلحدون الیه اعجمی وهذا لسان عربی مبین چې حضور پاک ته دا چې څه خی دا عداس ورته خی نو لکه عداس څوک دی دا غلام او د عتبه او د شیبه باعث کې بوسیده
حضور د طائف په تبلیغ کې چلا نو کافرانو ورته تکلیف رسول به دیونه دلان د ناس تو زید بن حارثه ورسره باغ هغه باغ ته ورغله او ازل چې حضور مبارک ناس هغه د شیبه او د ربیع ذکر پای کې با د دې مکی د مالدارانو باغونو هغه یخ دې مسیح پرته وي د وړي دې یخ ته پای فوچت اتیا میله لار د مکی نو ورونو د پاسه نو شیبه او بدباړه په سفر کې ناس دا د هجرت تمخ کې د ظلم زمانه ناغي نبی کریم ولید او وی پیجن نو وی خو تربور ټول یو قوم نو هغه طبيعي حمیت پکې راغی چې دا هغه دې جوړه او دا ورته چا جوړه دې تکلیف رسول دی او دې دل تراغله د خپل دین په سلسله کې دې عداس غلام ته وی د انګور یو سو هغه ته مخې تکید خو یې ساره ګما کی دا ورته په سعادت حضور پاک نه خبر چې دا چا باغ دته دا هغه باغونو تر ځکه مال ته ونه دلان د ناس هغه یو ون چکرولو فایف پیغو انګور انار انزرام دا ډیر کی نو ورته کې خو نو حضور پاک وی دا چا درکوي دا زمانه کان دي نو میوانش په دې سفر کې نو حضور پاک وی بسم الله الرحمن الرحیم انګور دانه پیچ دا سړی ورته دا سی ګوري لاندې باندې ویتا خدا سے کلمه ویل چې دا خو دلته څوک نه پیژني ویته دا کوم ځای وی زه د نینوایم وی خدما درو د کلی وستارور سو تی یونس علیه السلام یونس علیه السلام کله وفات شوی د ستا څنګه ورور دی یا هغه پیغمبر او زم پیغمبر هغه پیغمبران ټول کور کې رونه دا سړی وی سه ماتا کلمه وایي حضور پاک ورته کلمه وی فوراً مسلمان شو او لاس پیخ کولی د حضور پاک دا یاران ورته ګوري د سفر ده وی زه په دې سړي سحر وکړه اچھا کم ځای ناست و نالته ترکو بادشاهانو یو وړوکي جومات جوړ کړی هغې ته مسجد عداس وی او د هغې باغ انار ما خوړلي دي او عجیبه خبره دا ملنګان پخوا دومره سختۍ نه وي د پاسپورټونو دغه اوس خو ډېره سخت نو چې ورغی هغې ورته په قار شوې ده وی قسم په خدای دا ستاسې پیغمبر بدر جنګ له چې راتلل عداس هغې سره وروستو دې نیکانو ته وایي ګورې مرګ له ځای قسم دې وي دا پیغمبر دی دا تاسو څه کوئ نو خو ابو جهل په ضد راوست او دواړه مخکې مړه شو ځکه هغه به ورته دې مار پیغور کو داسې او داسې او ډېر ضد نو خدای وایي نو کافرانو به وایي دا دې چې دا قرآن شریف وایي دا ورته عداس ښودلی دي نو خدای وایي لسان الذي يلحدون الیه اعجمي وهذا لسان عربي مبین هغه د کوم ځای دی خو نینوا دی د روم د علاقې دا خو ژبه هم عربي نه ده نو هغه شخص ته تعلیم د قرآن منصوبوي چې په خپله عربي نه ورځي او دا شیطانان وایي نو دا کافران خو هغه څه وایي که د دشمن خوله خو څوک تړلی نه شي نو ورقه به وګورئ چې ورقه څوک دی او کله وفات شو څنګه شو نو دی وی فلم ینشب داس کم دی فلم ینشب ورقت وان توفی و فتر الوحی وحی ادرید چې وفات شو بے څنګه دا خدا چې مثال دی لکه څوک وایي العیاذ بالله چې پاکستان کې یو باجوړ ملا و هغه به حضور پاک ته وحی او عربي ښودله
زه کافرانو اعتراض د هغوی ډېر په زور ډېر ځکه نور خو خبر نه مخکې دشمن خو هغه خبر را نقل کوي چې بس د هغه پکې غرض یې نه مخکې بیانوي نه وروستو بیانوي. درېمه خبره دا وحي ولې منقطع شو. نو حکمتونه اصلي رازونه خدای ته معلوم دي ښه، خو د ملیانو خبرې دي دلته وایم باقي څه زه پې نه پوهېږم، خو ما د استادانو نه اورېدلي چې خدای پاک حضور باندې په لومړي ځل سختي راغله نو زر پې دوباره وحي نه راولي چې سختي زیاته نه شي. وخت یې ورکړه د تحمل او د مناسبت لپاره. په یو سړي چې سختي راشي او دوباره پې هغه عمل وکړي نو بیا به هسې نه چې زیات تکلیف ورته ورونه رسي. نو چې ده کې قوت د تحمل او د برداشت زیات شي نو بیا به شروع شي. دویم دا چې په خپله د شوق او د رغبت اظهار وکړي نو ده به بار بار وایي خدایه کله به کلام بیا راځي، کله به کلام بیا راځي. یو ځل دومره شوق کې و چې وایي ځان غر ته ځم او غر نه ځان غورځوم ولې هغه کلام نه راشي. جبریل علیه السلام به څرګند شوی نو په حوصله وکړه. نو بیا راغی جبریل علیه السلام یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دا سورة مدثر اول آیتونه نازل شو بعد فترة الوحي. نو شوق او د رغبت اظهار چې بار بار وکړه نو خدای وحي شروع کړه نو بیا دوباره پې هغه اثر نه راته. قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال ويحدث عن فترة الوحي. دا قسم ثاني ده تحويل لما طويله. تحويل ديته وي نقل الانتقال من سند الى سند اخر. یو سند یو ځای ته ورسي بیا بل شروع کړي. اکثر دی چې تحویل د اول د سند نه وي، یعنی یو سلسله بوزي یو ځای پورې ورسي مدار مشترک پورې بیا بله سلسله شروع. او کله داسې وي چې د مدار د اول نه سند یو وي د آخر نه دوه شي. دا هغه دویم قسم دی. ګوره مخکې ابن شهاب زهري تېر شوي دی، ستا د سند ته وګوره. حضرت احمد بن قال اخبرنا الليث بن خالد ابن شهاب. دا ابن شهاب زهري دی ښه. نو دلته ابن شهاب زهري دا لومړی حدیث د عروه نه بیانوي، عروه د عایشې صدیقې نه. دلته ابن شهاب د بل استاد نه بیانوي. قال الزهري دغه ابن شهاب زهري وایي واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن، ما ته ابو سلمة عبد الرحمن ویلي د جابر نه په واسطو دا حدیث نقل کړ. یو د عروه نه د عایشې نه، بل د ابو سلمة نه هغه د جابر نه. نو دا تحویل قسم ثانی شو. دا آخر نه سندین دو شو، اول نه یو دی. ابن شهاب پورې امام بخاری نه ابن شهاب ننته و ابن شهاب پورې یو رورسید. اوس د ابن شهاب وایي دا بله جمله راته بل استاد ویلې ده. فایده د تحویل تقویت د سند او د حدیث وي چې یو حدیث په څومره ډېرو سندونو او راویانو نقل شي خو مضبوط شي که ټول دار مدار د حدیث په چا دی؟ په سند دی. که سند قوي حدیث قوي دی، که سند ضعیف حدیث ضعیف. ډېر خلک چې په دې اصطلاحګانو نه پوهېږي که نه نو دروغ حدیث ته وایي، نه وایي معنی یې صحیح ده. نو دروغ حدیث خو دې ته نه وایي چې معنی یې غلطه وي. دروغ حدیث دې ته وایي چې راوي دروغجن وي، متهم بالکذب، که معنی یې صحیح وي که خطا وي.
نسبت رسول الله مبارک ته دروغي ته دا سویم چې رسول الله مبارک دا سویلی چې په خور کې به یو جماعتي درویش جماعت او کې یو مدرسې او طالبانو درس کوي پکې نو دا دروغ دی. اوس کو څوک وایي معنی صحیح ده ځکه چې پاکستان هم شته پېښور هم شته جماعت هم شته طالبان ملا بادران هم شته معنی صحیح ده نه دروغ دی ته نه وایي چې معنی دروغ دی دروغ دی ته چې رسول الله مبارک نی ویلي او نسبت د یو دروغ خبرې هغې ته المنسوب الیه ما لم یقله نو پوهېږي نه په احادیثو په اصطلاح نو دا قسم ثاني د تحویل دی او فائده تحویل تقویت د سند دی. یو دریم راز هم پکې دی هغه دا چې په اول د وحي کې علما مختلف دي چې اولو معنا ځله څه شی دی. امام ابن شهاب زهري جمله نقل کوي او تطبیق کوي د اقوالو مختلفو صحیح دا ده چې اول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلقت او ورپسې یا ایها المدثرون او بیا ورپسې سورة فاتحه د جابر رضی الله عنه نو د بعض صحابه مبارک او بعض علماء دا نقل ده چې اول ما نزل من القرآن یا ایها المدثرون بعض علماء وی اول ما نزل سورة فاتحه خدا غدرین کلام د شوافیو دی او حدیث ضعیفه دی مرسل روایت مرسل محدثین پنځ ضعیف دا به صحیح روایت دی په صحیح سند نقل اقرا او یا ایها المدثر. امام ابن شهاب زهري تطبیق کوي چې یو اول على الاطلاق یو اول بعد فترة الوحي دی اول على الاطلاق اول ما بدأ به هغه اقرا باسم ربك الذي خلقت او که چرته په روایاتو کې یا ایها المدثر ته اول ویل شوی دی دا اول بعد فترة الوحي دی یو کې اولیت حقیقی شو بلکې اولیت اضافی شو اول الاطلاق اقرار او بیا پس فترة الوحي نه اول چې نازل شوی دی یا ایها المدثرون نو په خپله دې کلام نه معلومیږي ابن شهاب زهري وایي واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله وقال جابر صاحب وایي ويحدث عن فترة الوحي دی بیان کی د فترة الوحي نو معلومه دا چې پس فترة الوحي نه را فتره دې ته وایي چې انقطاع بعد الابتداء وي چې شروع شي به بند شي على فترة من الرسل فطور سسوالی ته وایي بندوالی نو په خپله د فترة الوحي د لفظ نه معلومه شو چې دا کلام بعد فترة الوحي دی. فقال في حديثه جابر سے خپل حدیث روایت کی وی بینا انا امشی زیو زلوانو استمیت صوتا من السماء آواز میں اورید دا بارا طرفنا فرفعت بصر استرگی موچت کری فیزل ملک اللذی جاءنی بحراء آغا ملیکا چی ماتا پا حراء کی راغلی وا معلوم داشا چی حراء کی مخ کی راغلی وا کس آغا ملیکا چی پا حراء کی راغلی وا وحراء واقع مخکشا او حراء کی سنازلو اقرا معلوم دا چی پس پا اقرا ندا قصرا فیزل ملک الذی جاءنی بحراء آغا ملیکا چی ماتا پا حراء کی راغلی وا جالسن علی کرسین بین السماء والارض آغا ناس تا اخکاری داتا پا کرسی دا اسمان ازمت پا میز کی ہوا کی کرسی دا او پا کرسی بانے ناس تا نو چې په کرسی په هوا کې او ناس پینو هغه وخت کې خو جزونه نو دا څیزونه نو په حضور بیا هیبت راغی فرعبت منه زه ترې ویرېدم
فرجعت کور ترالم قلت زملونی زملونی بیا پی تبرانا و یخنی ما ورطوی ما کمبل کی پٹکا فانزل اللہ تعالی یا ایوہ المدثر قم فانزر وربک فکبر وسیابک فطهر والرجز فاهجر دا پلیتی لرکا یعنی دا عبادت دا اوسانونا